بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة لهب د قرآن کریم یو سله او دولسم سورت دی. د دین مخکی مولانا صاحب تاسو ته یو سله یولس سورتونه په ترجمه او په تفسیر سره بیان کړي دي. الله دی هغه زمونږ او ستاسو دپاره د مغفرت سبب وګرځي. دا آخري سورتونه دي. یو ته سورت اخلاص وی او بل ته سورت فلق وی او آخري سورت ته سورت الناس وی. دغه سورت اخلاص او سورت فلق او سورت ناس دا درې واړه سورتونه مکی سورتونه دي. د قرآن کریم د سورتونو ترتیب دا په دوه طریقو دی نزولی. یو ته ویه مدنی سورتونه او دویم ته ویه مکی سورتونه. مدنی سورتونه هغه ته ویه چې هغه د هجرت نه وروسته نازل شوي او مکی سورتونه هغه سورت ته ویي چې هغه د هجرت نه مخکې نازل شوي خو په هر ځای نازل شوي په هره موقع خو چې د هجرت نه مخکې ویه هغه ته مکی وی او چې د هجرت نه وروسته ویه نو هغې ته بیا مدني وی. حکمت پکې دا و دا درې واړه سورتونه یې اخیره کې مکی سورتونه ولې راوړه. دا یې وجه دا ده چې د قرآن کریم ابتدا په مکه کې شوې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې وحی راغلی وه نو د هغې ابتدا دا په مکه مکرمه کې وه. په جبل النور کې د هغې ابتدا شوې وه او دارنګه اختتام د هغې په مدینه منوره کې شوی نو سورت نصر د اخیری سورت و او هغه مخکې تللی دی اذا جاء نصر الله والفتح. لیکن د قرآن کریم سره مناسبه دا وه چې په کوم ځای باندې ابتدا شوې ده چې په هغه مقام انتها وشي او دا اشاره ده د قرآن کریم اعجاز ته چې دا یو فصیحه بلیغه معجز کتاب دی. تمام دنیا د دې د مقابلې نه عاجزه ده. په هره زمانه کې چې نبی راغلی دی نو د هغې د وخت د فتنې مقابله کړې ده. کله چې موسی علیه السلام الله راولیږو نو د موسی علیه السلام په دور کې د سحر دبدبه ډېره وه، جادوګري به وه، مقابلې به وي. نو الله موسی علیه السلام د سحر د ماتولو او ختمولو دپاره راولیږو او هغې د سحر په مقابله کې عصا د امسانه به مار جوړېدلو یا د بیضا لاس به یې د تخر کې کېښودلو دا به تک سپین و د نمر په شان رڼا به یې کوله. دا یې د مقابلې نه ساحران عاجزه شو. اویا زره جادوګران یې وله راوستله، مقابله وه، فرعون راټول کړله. هغوی ته الله ایمان نصیب کړله، ویې منله چې دا جادوګر نه دی، دا د الله نبی دی. عیسی علیه السلام چې الله کله رالیږلو نو د عیسی علیه السلام په دور کې د فلسفه حکمت چرچه ډېره وه.
حاکمانو قسمه قسمه. عیسی علیه السلام له الله د هغې په مقابله کې معجزات ورکړه. د چا په بدن به برګې مورزه دي او په هغې به یې لاس راخ کړل، د الله په حکم به برابر شو. چې مورزه دي ړوند به په هغه باندې به یې لاس مبارک راخ کړل، الله به جوړ کړو. دارنګې مړی به په قبر ته به یې وویله قم باذن الله، پاسه د الله په حکم، بس را پابت شېدل. هغه حاکمان، هغه طبیبان، هغه ډاکټران هغې د مقابلې د عیسی علیه السلام نه عاجزه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته راتللو نو په عربو کې د شاعرۍ دبدبه ډېره وه. اکثره مشاعرې به وي، مقابلې به وي. د 7 کالو، د 8 کالو، د 10 کالو هلک به 900 د شعر کړۍ یادې کړې وي او هغه به یې په یادو باندې ویلي. قرآن یې وله راولېږلو چې تاسو شاعران، فصحا، بلغا، الله یې د قرآن زه مقابله وکړئ، داسې شعر ووایي. او سورت بقره کې ورته وویله فاتو بسورة من مثله ودعوا شهداءکم، راوړئ الله ویا داسې یو سورته په شانته د قرآن او راولئ خپل علماو لره او شاعرانو لره. دا راټول کړئ او الله یې د قرآن په شان یو ټوکړه ووایه. تمام کفر، تمام دنیا یې ترې عاجزه کړله. نو اشاره دې ته وکړله چې ابتدا د قرآن په مکه کې شوې وه، نو انتها هما په مکی صورتونو باندې الله د قرآن کریم دا وکړو. او قرآن دا لوی کتاب دی. تقریبا مفسرین په دې باندې 2 تفسیرونه لیکلي دي. او قرآن کریم ته دا قرآن ځکه ویلی دی چې مشرکینو به دا خبره کوله ولا تسمعوا لهذا القرآن، ما اوریا د قرآن لرا، والغوا فيه، او چې کله لوستلی شي نو تاسو شپیلي ووئ او شور کوئ. دا به کفارو هلکان لمسولي او د الله نبي به چې کله درس کاو یا به په مانځه کې قرات کاو نو دی به بار شپیلي وایي او دارنګې لاسونه به یې پړقول، د دې دپاره چې صحابه د رسول الله په خبره پوه نشي. نو دی به ویل مې اورئ، الله وایي ته وې مې اوره او زه به په ټوله دنیا ومنمه چې قرآن په ټوله دنیا کې لوستلی شوی کتاب دی. اوس دا مسلمه او منلی شوې خبره ده، کافر یې مني، مسلمانان یې مني چې د قرآن کریم نه په دنیا کې زیاته قرات، تلاوت، لوستل او درس او تدریس او مطالعه د بل کتاب نشته. د قرآن معنی څه ده؟ مقرو. مقرو په عربی کې څه ته وایي؟ لوستلی شوی کتاب. ډېر زیات لوستلی شوی کتاب کم دی؟ قرآن کریم. نو دې د وجې نه علامه ابن کثیر رحمه الله دا وایي چې دا نوم یې ولا د کفارو په رد کې الله ایښی دی، حالانکې د قرآن یو کم 100 نومونه دي او بعض علماو 105 نومونه ذکر کړي دي. په باندې کې مشهور نوم یې قرآن دی. ولې دی؟ ډېر لوستلی شوی کتاب. د دې معنی دا ده د قرآن، او دا ټول خلک مني چې ډېر لوستلی شوی کتاب دا قرآن دی. نو ناشنا کتاب په دې دی چې د هر څیز وسه واسطه راله واسطه، نو بس هغه یو مقام ته رسئ. ګوره د مکې ورسره واسطه راغلې ده. په مکه کې قرآن نازل شوی، ابتدا شوې ده. الله مکې ته ام القرا ویلې ده، وایي دا د ټولو کلو مور ده. دارنګې د کم غر سره چې واسطه راغلې ده او په کم غر باندې قرآن راغلی، هغه غر ته سید الجبال ویلې، د تمام غرونو سردار، او نوم ورته جبل نور ورته وایي او جبل الرحمه ورته وایي، د رحمت
او د نور ځای دی. دارنګې چې د کم پیغمبر سره واسطه راغلی ده، رسول الله راغلی دی قرآن، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الانبیاء ګرځولی. د تمام انبیاء علیه الصلاة والسلام سردار څوک دی؟ محمد رسول الله. او چې د کمې میاشتې سه واسطه راغلی ده او په کومه میاشت کې د قرآن ابتدا شوې وه، هغه شهر رمضان وه. د رمضان مبارک میاشت وه، الله د تمامو میاشتو سرداره وګرځوله. او اوس یې چې د کم شخص سه واسطه راشي او د کم فرد سره، نو که هغه ښکته خاندان والی او که هغه اوچت خاندان والی او که د هغه سره دنیاوي او که دنیا ورسره نه وي او که د هغه خپله کوټه وي او کونه، نو خلک په هغه پسې شاته اقتدا کوي. خان به هم شاته ولاړي، افسر به هم شاته ولاړي، مالداره به هم ولاړي، غریب به هم ولاړي. د الله نبي ویه مسئلې ته به څوک مخکې کېږي؟ مسلم کې روایت دی، وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ، ستاسو امامت د الله نبي ویه دا د قاریانو کې، قاري به مخکې کې. اوس غټ غټ نسبونه والا خلک به وي، هغه شاته. دا ولې؟ دا یې د قرآن سه واسطه راغلي. اوس دا ګټه ده، دا عامه خلکه په اور پسې ږدي، تناره ته اچوي، نغري ته ږدي، خو چې د قرآن سه واسطه راله نو ګوره په ځمکې څوک نه ږدي. اوس موږ ته ټپۍ ایښې ده، چا ورته څادر ایښی دی، څوک ورته بالښت ږدي، او په کور کې چې څومره لوړ ځای نو قرآن به په هغه مقام پروت. اوس کو چا دا یو پاڼه د قرآن نه چې نه پې خط شته او دا لږه په سر کې دې وشله او نغري پسې دې کېښوسته، نو خلک هم درته بد ویه او الله هم درته بد ویي چې دا ښه نه کړي. دا خو عزتمن کتاب دی، دا الله لوی کتاب دی. نو خبره مې دې پورې ویوړله چې د قرآن کریم سره د څه شي واسطه راله، نو ګوره مقام ته یې رسوي. د منکر حال یې څه وي؟ د منکره چې قرآن نه مني او قرآن کریم ته غوږ نه ږدي، نو د هغه حال یې د دې صورت نه مخکې په هغه صورت لهب کې ذکر کړی دی. الله وایي که ته د پیغمبره ترې او که ته ښایسته سړی او که ته خان ملک سړی او که ته سرمایه داری او الله وایي کتاب الله نه منې، نو حال به د الله وایي هغه کم حال چې ما د ابولهب کړی. زنانهو ته الله وایي قرآن به ومنئ، قرآن به په عمل کې راولئ، انکار به د قرآن نه کوئ. کو انکار دې د قرآن نه وکړو، الله وایي حشر به دې داسې وکړم لکه د ابولهب ښځه. هلته یې ویلي تبت یدا، او کوز یې ویلي وامرأته حمالة الحطب. الله یې ابولهب تم سره د مال او سره د اولاد تباش، او کوز ویه ښځې ته الله ویه دا ښځه دې سره د ماله او سره د اولاده تباه و برباد شي. ولې؟ خلاف یې د قرآن کړی، مسله نه ومنلې. مسله څه وه؟ هغه مسله د آیات کې کوزه ذکر د هغه توام چې په هغه باندې د تمام اعمالو دار و مدار دی. قرآن لوی کتاب دی. دې د وجې نه مسلم کې روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین. پورته کوي الله د دې قرآن په وجه باندې ډېرو خلکو لره، او الله ښکته کوي د دې قرآن د پرېښودلو د وجې نه ډېرو قومونو لره. ای غټ غټ خلک وو، ای ابولهب غټ سړی و، ابوجهل غټ سړی و، مغیره غټ سړی و، عبدالله بن ابی بن سلول غټ سړی و، کعب بن اشرف غټ سړی و، حویی بن اخطب غټ سړی و. الله قرآن یې پرېښودلو، نوم الله یې د ابولهب او د ابوجهل ورک شو، خاندان الله یې د ابولهب او د ابوجهل ورک شو. ولې قرآن یې ونه؟
نو دا دی پورته کوي. دی وجې نه ابي هريره رضی الله تعالی عنہ رسول الله راوستو او ته وی ویلا ویا ابا هريره تعلم القرآن وعلمه. اے ابو هريره قرآن ازدکا یا بل چاته د قرآن تعلیم ورکوا. فإنك إن مت وأنت على هذا یا ابا هريره وی کو مرګ دلراله او ته د قرآن طالب وی او یا د قرآن عالم وی. زارت الملائکة قبرک ویل یا ابا هريره چې کله مړ شي نو قبر لبدي د اسمان نه ملائکې زیارت لرازي. دومره لوی مقام چې د قرآن طالب مړ شو او د قرآن عالم مړ شوله نو د الله نبی وی یا ابا هريره ګوره چې داسې ژوند تېر نه کړي چې نه قرآن وایي او نه قرآن چاته وایي، نه بل ته وی او نه ځان له زده کوي. او بیا بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کن عالما او متعلما او خادما ولا تكن رابعا فتهلك. د الله نبی ویا ثابته یا د قرآن عالم د ځان نه جوړ کا یا د قرآن طالب د ځان نه جوړ کا یا د علماء او د طلباء خادم د ځان نه جوړ کا. ولا تكن رابعا فتهلك او څلورم مه جوړېږه الله به دې برباد کی. تباه به شي کو به دې دوو ډلو کې دریو کې نه وي. او بل روایت کې راځي کن عالما او متعلما او خادما او محبا. یا د قرآن عالم شا یا طالب شا یا خادم شا او یا د دې خلکو سره مینه او محبت کوه. د طالب سره مینه کوه او د عالم سره مینه کوه. ولا تکن خامسا فتهلک او مه جوړېږه پنځم الله به دې تباه کي. نو ته اوس وګوره چې په کوم جماعت کې آیا علماو کې ما طلباو کې ما تاسو باندې خو الله رحم کړی دا کور او دا جماعت. صحابه کرامو کې یوه ډله وه او قوم د هغو نوم وه بنو سلمه. په بخاري کې روایت دی د هغوی نه جومات لرې و. نو هغوی مشوره وکړه ویل په دې خپله محله کې ځان له جومات جوړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله لاړه او د الله د نبي نه مشوره واغسته. وی جیا جومات جوړو ستا اجازت دی زموږ نه جومات لرې دی مسجده. د الله نبی ورته ویې بنو سلمه راځئ جومات له راځئ د لرې نه ستاسو هر قدم الله لیکي او په هر قدم الله ګناه معاف کوي او په هر قدم درجه اوچتوي. جومات جوړ نه کوي ګوره. نو بیا به صحابه کرامو واړه واړه قدمونه ایښودل ځکه د هغوی څه خو د آخرت فکر و زموږ سره د دنیا فکر دی. اوس موږ دا چې یاره کور پراخی او پټې مې او کټې مې او بچي مې او دکان مې ښه او دا صحابه دا نه غوښته. صحابه کرامو غوښتله چې دنیا مې دې خرابه وي، دنیا کې هېڅ هم نه کوټه دې راباندې راڅاڅي، اولاد مې دې نه یا سهار دې خورم ماښام دې نه یا خو چې آخرت مې خراب نشي. دا یې سره غم فکر د آخرت. د دې د وجې نه خو الله ورته اعلان وکړو رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله یا واورئ مؤمنانو ګوره زه د صحابو نه خوشحاله یم او صحابه زما نه خوشحاله دي. او چې کله به د دنیا نه تللو نو قسم به یې کولو فزت ورب الکعبه ای د کعبې په رب مې د قسمې زه کامیاب لاړم. چرته په تاریخ کې دا نشته چې صحابه ورته چا کلمه ویلې ده. یو سړی وایي چې خواته یې ناست دی ورته چې کلمه ووه کلمه زمونږ دا چې مري که نه وایي کلمه ورته ووه او هغوی به په ځنکدن کې قسم کاوه. او بلال وفات کېدلو نو ښځه یې ژړله او داسې ویر یې وکړو او خفه شوله. نو بلال ورته ویل ولې ژاړې؟ ته د دنیا نه ځې که نه ځکه ژاړم.
بلال ته ویا قسم مې دی په الله ای بیبیه چې ساله مې د محمد رسول الله د صحابو سره ملاقات دی دومره یقین اعتماد جوړ دی چې مرمه او ډایرکټ مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام او د هغې د یاران ابوبکر او عمره د هغې مقام زما ځای دی داسې اعتماد دا خلک د الله من کان لله کان الله له څوک چې د الله نبی وایي د الله شي الله وایي زه د هغې بس صحابه د الله و الله د هغې وو موږ خو د دنیا وایي دنیا زموږ ده او موږ د دنیا یو سهار شي ماښام شي ګیرې م سپینې شوې د سورت فاتحې ترجمه نه راځي خو چا نه تپوس وکړو چې په قرآن کې څو احکامات دي نه به سړ به ګرو او که د ځوان نه دې تپوس وکړو چې د پاکستان د کرکټ د ټیمه د کلاړیانو څو نومونه دي نو په یو ثابت توالي سام پکې نه راکوي خو د بوډا نه دې تپوس وکړو نو د ګیا ورته 14 قسمونه یادي ښه سره پېژني پټیلې راوړي ښه باړی پېژني یا چې کله خرڅېږي بچو ته وایي بیدار شئ ګوره ځای د نه بچ نشي دا واله ښه جامه پېژني په بازار کې ګرځي چې کوم ځای کې ښه ټماټر یا حق یې راغستي چې په کوم ځای کې ښه فروټ یا هغه یې راغستي او چې قرآن ته یې راواچوي قرآن کې سورت بقره کې الله څه وایه یاره وایي دا نوم مې وایي داسې ناشنا واورېد خو تپوس یې وکړو قرآن کې الله څو سورتونه رالیږلي وایي دا پته خو ماته نشته خو پوښتنه دې ترې وکړله چې د محمد رسول الله داسې مختصر ژوند راته بیان کا چې د زمونږ رسول څه ژوند تېراو نو دا معلومات نشته خو یو سړي او زنانه نه دې پوښتنه وکړله چې ایمانیات څو دي ایمانیات ایمان په څو شیانو لازم دی چې دا به رب کائنات په ورځ قیامت ستا نه پوښتنه کوي د ایمانیاتو په باره کې هغه ایمانیات چې ستا نه برابر ستا عمل هباء منصوره دی ګرد او غبار دی بس هندوستړی او الله ناراضه نو ایمانیاتو تپوس کې کو د یو نوجوان نه وکړو یو بابا نه دی وکړو یو بوډه یا بی نه یاره بچی وایي ژبه مې پیړه شوې ده او وایي وخت نه نتلی دی وخت ژبه نه پیړېږي خو ژبه پیړېدلی اوس به په خوله کې نه ځای دی خو تپوس یې ترې وکړو نو ټیکټر به شي ویلې شپېشترې شي ویلې او چې کله بچی په بار ملکي وایي بچی نیټورک خراب دی انګلیش ته کوي او که بوډۍ به یې ته دې وویله چې الف باتا وایي وخت نه تېر دی خو به ما ته ویله که قرآن ته راځه د الله بنده قرآن ته کښېنه صحابه کرامو به د قرآن په مجلس پسې کډې ګرځولې یو ورځ مسجد نبوي باندې علي تېر شو رضی الله عنه صحابه کرام یو جماعت ناست دی جیاړي چغې وایي نو علي ورته ویل ما یبکیکما ویل دا څه شیم جړیه ولې جاړئ تاسو هغه ویل موږ ته یادېږي د رسول الله د هغه قرآن مجالس ای قرآن کریم حلقې به لګېدلې وي تعلیم به او تعلم به یو بل ته به زده کړې وي هغه مجالس ختم شو په هغه باندې جاړو زموږ دا درد نشته بس د ژبې په سر باندې الحمدلله وی مسلمان خو زنانه و حال ته رالیه نو لوره زما استاده خفه کېږئ مه ښځه به زما استایه خو جامې به یې د بوش د لوري سینډل به یې د هغوی اخلاق به یې د هغوی ژبه به یې د هغوی شکل او صورت به یې د هغی او ته وایي الحمدلله مسلمان خو بچی د مخې د به دسترخوان کېناستو نو ته به یې نه پېژنې چې دا د هغه انګریز بچی دی کو نه زماغه دی دا پته به ته نه وي او وایي الحمدلله زه مسلم دا اصلاح له رالیږلی دا قرآن عمل له رالیږلی ګوره امام قرطبي رحم الله وایي په صورت بقره کې 1000 حکمونه د الله دي صرف په بقره کې او صورت بقره عمر بن خطاب په 10 کاله کې یاده کړه په 10 کاله کې عبدالله بن عمر په 15 کاله کې صورت بقره وویله دا ولې هغوی په قرآن عمل کا
عبدالله بن مسعود وی رضی الله عنه ویا منګه به د قرآن کریم 3 آیاتونه یادول چې ډېر زور به مو کو نو 15 اووه به م یادول دا ولې د هغه حافظې کمزوري وي یا ورته ټیم نه او دا 3 به منګه ځکه یادوله چې منګه یې په ژوند کې راولو دا 3 آیاتونه دی کې الله څه ویا دې باندې عمل وکړو د عمل لپاره به ویل منګه صرف په روژه راله وی یاره وی من خو پکې 15 ختمه وکړه هلکه په ختم څه د عمل غواړي ته شکل او صورت ته وګوره کاروبار دی وګوره زمینداره کې زمینداره دی وګوره ستا عملونه پکار دي دا عمل الله غواړي تلاوت تپوس د قیامت په ورځ نشته دا مستحبات دي په تراو کې قرآن ختمول مستحب عمل دی کو چا واخه خبره ده کوی نو ګناه پې نشته کو تلاوت یې د قرآن کا مستحباتو کې دی لیکن د قرآن عمل په قرآن کې تدبر کول د قرآن معنی یادول د قرآن حکم یادول دا فرضي مسله ده الله یا فلا یتدبرون القرآن دا خلک الله ولیا په دې قرآن کې سوچ او فکر نه کوي دا ولې سونه الله ګیله کوي ګیله دا ولې ته سوچ نه کوي دی قرآن کې سوچ پکار دی دا قرآن عمل لراولی بهر کې د قرآن کریم یو مساله دی صورت کې ذکر ده او په بل صورت کې د دغه مسلې حفاظت ذکر دی دا د دې صورت خلاصه ده مسله څه وه مسله د توحید وه ګوره دا خبره م یاد ساته د مشرکینو د مکیه دا منله چې الله خالق دی الله یې پیغمبره تا د دې خلکو نه تپوس وکړه ما یرزقکم من السماء الله څوک دله روزي درکوي د بره نه ته د مشرکین نه تپوس الله یې وکړه څوک دله روزي درکوي نو دی به وایي لیقولن الله دی وایه دا روزي لاله الله راکوي نو دا مني چې الله رازق دی ته وایه من یملکو ستا واقدار او اختیار منم څوک دی یا دا اختیار د چا څه دی نو خامخا دی وایي لیقولن الله وی دا اختیارات ګوره ټوله د الله سره دي وی ته دې تپوس وکړه چې ومن یدبر الامر څوک په دې دنیا کې او په دې اسمانونو کې د دې دنیا دا نظام او د اسمان نظام څوک چلوي دا تپوس یې الله وکړه دی بیا وایي سیقولن الله ای خامخا حاضر دی چې وبه ویه چې دا کارونه خو الله کوي نو دا منیا چې الله خالق دی الله رازق دی الله مالک دی الله مشکل کشام دی خو صرف دا خبره نه منیا چې الله یوازې نه دی وایي د ده سره نور معاونین شته دا صرف په دې کافر شوي ابو جهل رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به کېناستو یو کافر ورته وویله ویل ته منیم نه او راځې په مجلس کې هم کښېنې هغه ویل قسم په الله په دې خبرو کې خوند دی بس ویل ما ایسته راولي کور کې نشمه کېناستې نو بیا ورته ویل دا خو دومره غټه خبره نه ده ویل معمولي مسله ده لا اله الا الله محمد رسول الله صرف دا خبره ومنه چې لایق د عبادت یو الله دی او محمد رسول الله د الله نبی دی دا څه دومره درانه ده اول قسم په الله ویل دا خبره درنه نه ده خو د دې چوکاټ ته داخلېدل ویل ډېر ګران دي دا خو چې دی وویله بیا خو ننوتې که نه ځکه خو الله قرآن کې الله ویل چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ای د ایمان خاوندانو اسلام ته پوره ننوځئ پوره داخل شه دا نه ده چې صرف مونځ کومه او هلته سودم کومه دا نه ده چې یاره مونځ کوم او د زکات نه خبر نیم دا نه ده چې روژه نیسم او د عشر نه نیمه خبر دا نه ده چې یاره حجونه کوم او معاملات مې ټول برباد دي د خوري سره څه ده د پلاري سره څه ده د وراره دا راسه ده د خورزۍ دا راسه ده او حاجي صاحب لاړ حاجي صاحبه حاجیه دا په عربی کې د میراوس په شان ټوقي ته وایي اوس خو ته خلکو روان جوړ کړی که نه بارګینیان بروره
دا به دا ښار به هم نه لیدلی په بورډ یې لیکلی وی پلاني حاجي صاحب پراپټر به دا پشت نه لیدلی په هغې په بورډ یې لیکلی وی پلانی پراپټر او حاجي پلان زمونږ کلي کې خو دا کار کړی و دلته نه یم خبر زه خو جبانات کلي کې ګورم که نه نو هغه بچي چې دي لا بالغ شوي نه دي هغې پسې حاجي صاحب لیکلی رواج یې چې دی ورکړو رسم یې ته جوړ کړو د الله نبي 1400 کاله مخکې دا خبره کړې ده دی امت مسلمه ته مسلم کې حدیث دی مشکات کې دی کتاب الفتن کې الله وایي د الله نبي وایي لا یبقى من الاسلام الا اسمه ای امت داسې ده ورده باندې را روان دی چې اسلام به پاتې نشي مګر آتش نوم به یي هسې نوم به یي ولا یبقى من القرآن الا رسمه او قرآن به پاتې نشي صرف هسې رسم او رواج به یي اوس رواج دی عمل ډېر کم دی عزتمند عمل کول غواړي مسله مې دا کوله چې د توحید مسله ده دا مسله ابولهب نه وه منلې نو چې کله ابولهب دې مسلې ته غټ رکاوټ ای د الله نبي با بازار کې دعوت چلاو دا ظالم برالی خلکو ته ویل هادا شاعر وی دا سړی شاعر دی هادا ساحر ویل دا سړی جادوګر دی هادا مجنون ویل دا لیونی دی د خبره مه منیه صحابي وی موږ به ولیدله طارق المحاربي وی رضی الله عنه ذوالمجاز میله کې موږ و د پلار سره زه وړوکی و او یو سړي دا دعوت چلولو او بل پسې شاته په څادر کې ګټې راوستې دي ولي هغه خلکو ته دا یوه خبره کوي چې قولو لا اله الا الله تفلحون او دا نارې وی دا شاعر دی وی دا جادوګر دی او کله وی دا ساحر دی نو پیغمبر به مسئلې ته نه پرېښوس نو چې کله ابولهب الله تباه کو نو الله صورت اخلاص راولېږو الله وی پیغمبره رکاوټ وسلاړ هغه سړی چې هغه به مسله نه منله او هغه به من مې دله هلاک اوس څه وکړه قل ووایه پیغمبره اعلان وکړه هو الله احد دغه الله ایک یو ذات دی اوس دا مسله پیغمبره کولم کوله کوه بس دا مسله اوس بیدیا کوه دی وجه نه حدیث کې راځي وفد یې راولېږو وفد مشرکینو مشوره وکړله ویل دی رسول نه تپوس کول غواړي پوښتنه ته یې لکه څه کوئ وی تپوس نه دا کو عبدالله بن عباس و یا رسول الله لرال ویل انسب لنا ربک پیغمبره د رب نسب دی راته بیان کا امام قرطبي رحمه الله هم ذکر کړي علامه ابن کثیر هم ذکر کړي دی جرګه راغلی وه وی زمونږ ارباب او زمونږ خدایان ویل دا خو څه د ګټو نه جوړ دي او څه د خټو نه او څه د کجورو نه او څه د وړو نه انسب لرا ربک وی ستا رب د څه نه جوړ دی نسب یې بیان لکه یو صحابي وایي که نه ویا اسلام کې مې د الله نبي ته وایي هغه صحابي لوی مرتبې والا دی نو د ادب د وجې نه زه نوم نه الم رالی نبی علیه السلام مخې ته یو ورځ کېناست وی د الله رسوله په اسلام کې مې 2 کاره کړي یو چې را یادېږي د الله نبیانو خندا راځي او بل چې را یادېږي نو جاړه راځي نو د الله نبي وی څه کارونه دي کړي بیان وی د خندا خو مې دا کار کړی و چې بوت مې جوړ کړی و بوت د وړو نه او بل روایت کې راځي د چقړ کجورو نه دا مې په خپلو لاسو باندې جوړ کړو غوږونه سپېمې شکل مې وله د انسان سهار او ماښام به مې ورته سجده کوله بیا مکه کې قاصالي ولګېدله ایسته مې هغه بوت وړه کړه او ډوډۍ مې ترې پخه کړه اوس خندا راځي چې دا څنګه اله و او دته به زمونږ تمه وه چې زمونږ کارونه به سموي دا به کوي دا خو ما په خپله وخوړ او نو به د عقل داسې پرده وه او یو کار مې ناشنا دا کړی دی وی په هغه باندې جاړم چې الله به مې وبخي کنه وی څه کار دی کړی ویل دا کار مې کړی دی چې زمانه د جاهلیت کې به منګه په لور باندې شرمېدلو او خلکو به پیغور راکا نو وی زه په سفر باندې لاړم او زما بیبیه ښځه دا د اولاده تمې وه وی زه څه زمانه پس رالم نو ما مې د بیبي نه تپوس وکړو چې څه مسله وشوله وی هغې وی چې لور دې پیدا شوې وه او هغه هم بس ژوندی ښه کړه بس ختمه شوه
وی چې زه څه وخت تېر شله 2.5-3 کاله نو وی یو ماشومه زمن کراله نو وی دی زما د دې بیبي سره داسې مذاق هم کول او داسې ورته نظر کول لکه دی چې موري او مور یې وه نو وی ما ورته ویل چې دا جینۍ څوک ده وی چې دا خوا قستا لور ورته چې سفر له تللی وي نو دا ما پټه کړې وه د ماماګانو کمې لېږلې وه نو ځکه مور خو په اولاد خفه کېږي ډېره د پلار او د نارینهو نه موره په زنانه په بچو ډېرې خفه کېږي نو وی هغه مې پټه کړې وه د هغو کې تربیت کړې قلور دی ده ویل دا څه وې وی په ما باندې ډېره بده ولګېدله چې دا خو ما ته سبا خلک پیغور کړي وی کرنده مې راواغېستله او صحرا ته لاړم او دغه به مې کنستلو قوطې به مې کنستلو وی د کرندې نه به چې کومه خاوره راچوتېدله نو زما په ګیره کې به ولیده نو وی دا ګیره به زما د لور څنډله د دې دوړو نه او د دې خاورې نه دا به یې لرې کول او چې کله ما دا ورکوزه کړله او د دې د ولو برابر شو نو وی بیا مې ورته دا خاورې ور اچول شروع کړه او دا پکې وه نو وی دې چغې والې چې یا ابي یا ابي لما تفعله ای بابا دا ولې کې دا کار ولې کې وی چې کله ما د ولو پورې ډکه کړو دا قوطې پسې نو بیا مې یو شناخته مې راوړله او په دې سر مې وله د بره ور واچله هغه مې چکني کړو نو وی زما په دې دماغو کې دا کړیکې اوس هم دي وی چې ما به الله معاف کړي کنه بل صحابي ناسو ویل مور دې مړه شه ته رسول الله ته نه ګورې نو وی چې رسول الله ته یې وکتل د هغه د سترګو نه اوښکې بهېدلې نو د الله نبي وفرمایل چې پرېږده چې د زمانې د جاهلیت دا جهالت دې خلکو ته ښکاره شي چې اسلام څه راوسته مور یې در وخوسته لور یې در وخوسته خور یې در وخوسته بچی یې دله در وخوست تربیت یې دله او د زناورو ژوند داسې حال نو بار کیفه د دې اجارګه راله نبی علیه السلام ته وایي نسب راته بیان کا د رب زموږ د رب نسب څه دی نو الله آیات راولېږو نسب دا دی عبدالله بن عباس ویا لکل شیء نسبة ونسبة الله سورة الاخلاص ای د هر یو شی یو نسب وي او یو د تعارف او د پہچان یو ځای وي او د الله د پہچان او د تعارف ځای سورة اخلاص دی سورة اخلاص ووایه الله به وپېژني ووایه پیغمبره هو الله وحده دغه الله چې دا خلک یې پوښتنه کوي ستانه احدونو هغه الله ایک یو دی دغه یو ذات دی یوازې دی نو دوی ویل ښه وی دا خبره خو منو دا خبره منو چې الله یو دی خو دا راته وایي چې معاونین ورسره شته کو نه او دا خبره په قول سره ذکر کړي په قول کې علماو ته پته ده دا امر دی امر او امر د وجوب د پاره راځي نو دا مسله رسول مؤمنه پتا فرض ده د توحید عقیده به دا به د اولادم جوړي دا به د گاونډیم جوړي او دا دعوت به چلی په اسلام کې خپل شعبې دي جهاد ځان له شعبه ده د درس او تدریس ځان له شعبه ده تبلیغ پکې ځان له شعبه ده دا یو هم شاخ دی دا مسله به تکې د الله نبی وی بلغوا عني ولو آیه الکه زماره طرف یې ورسوه یو آیات یاد کوي یو د یو آیات معنا یاده که بستره راواله ورځه چیله ولګوه کنه بعضې خلک وی مولانا وی تبلیغ نه مني الکه الله دې پوهه که هغه خو ټوله ورځ قال الله قال رسول الله دې ته ته تبلیغ نه وی زما په خپله باندې دا شکل او صورت چې جوړ شوی دی او ستاسو د مخې ته ناست یم نو دا د تبلیغ محنت چې هغې خلکو په ما محنت وکړو الله ماله علم راکړو او قرآن کریم باندې عمل کوه د قرآن مسله یادوه زه مقتدیانو ته وامه وام په روژه کې چیله زما سه لګوئ چیله دلته تیره کویه چې د اختر اوبه م وڅکلې بس بیا پې ورپاڅه بستره روانه او ورځه چې په کوم طرف ځي مسله به دې یاده کړي واقعات به دې یاد کړي یو دوه درې حدیث به دې یاد کړي څه ناڅه به پوهېږي نو بریلیانو مخکې به بیره چاړه په شان نه ولاړ اوس خو هغوی خلکه غیر مسلمه هغوی په خپل دین کې دومره فکر دی چې هغوی ګوره د خپل دین د زور زیر نه خبري زمونږ مسلمان الله هم دې مات کړي
منګه د هغو طریقو متاثره کړو. بهر کیفه خوی دا منو چې الله یو دی، خو دا راته ووایي معاونین شته کو نه. نه الله پسې متصل بل آیات راولېږو ورته ووایه پیغمبره الله الصمد دغه الله صمد دی، بې نیازه دی، بې حاجته دی. روح المانی وی صمد چاته وی الذي لا یاکل ولا یشرب ولا ینم. آغا ذات ویا چې نه خوراک کیا او نه څښاک کیا او نه پې خوب او نه پرکالي او نه غفلت راځي. او بیا بل ځای کې الله ویلي که نه آیت الکرسي کې چې لا تاخذه سنة ولا نوم. آغا الله دی چې ګوره نه نیسي هغه لره خوب او نه ولا پرکالي راځي. ولې کو پرکالي او خوب پرې راغلی خو نظام بر څه وراني. دا خو د مخلوق صفات دي، اوده کېدل او غفلت راتلله او دارنګې نور داسې سهو راتله، دا د مخلوق صفتونه دي. الله د دې نه منزه دی، خالق دی. نو الله صمد دی. نو څه وایي چې لا یاکل خوراک نه کوي. نو چې خوراک نه کوي نو دا دومره خزانې څه له پیدا کړي؟ دا ما او تعالی پیدا کړي دي. دا خبره درته کوي چې بهر ته مه وځه، بهر ته مه وځه. تنګېږئ به نه، زه کېدای شي په یو صورت کې تفصیل کومه، بل به بیا قرض شي ستاسو. صحیح ده؟ ځکه چې زه په هر ځای کې ټول صورتونه تفصیلي نه شم ویلی، دا به 3-4 ګنټې لګي. نو هغې زه لفظي ترجمه کوم بیا، خو خپلې مسلې او چې کومې ستاسو د فایدې دي هغه ته کېدای شي دی کې خلاص یې کړم. نو ویه چې الله صمد ای لا یشرب ولا یاکل. الله نه خوراک کوي او نه څښاک کوي. نو چې نه کوي نو دا خزانې څه لري؟ نو امام رازي رحم الله ویه یا ابن آدم خلق الله الخزائن لک. ای د آدم بچیا ګوره دا خزانې الله وایي ما تاله پیدا کړي دي. ولې زه خو یې نه خورم، نه د الله بیبي شته دی، نه د الله بچي شته دی، نه نوسي شته او نه کړوسي شته او نه نیکونه او نه پلاره. نو نه چې څوک میراث کې څه وړي، نه چاله جمع کوي. نو ما او تعالی را کړي. نو چې ما او تعالی را کړي دي نو د الله نه غواړه، مخلوق نه مه غواړه. بعضې خلک دا یې هغه مخلوق ته همیشه لاس نیولی. نو دا ښه صفت نه دی. صحابي منع کو رسول الله سلم لرالی ویل ماله څه راکه. نو د الله نبي ورته وویله ستاسو څه نشته؟ ویلي څه هم نشته. ویل یو پیلی کور کې ده. ویل راوړه منډه دا پیلی دی راوړه. مشکات کې روایت دی پیلی پې راوړه. د الله نبي ویل دا به څوک په څو والي؟ یو صحابي ویل په 1 درهم. زیالمه بل ویله د الله نبي ویل مه یزید، څوک به زیاتې کي. بل پاتې دی ویل زه به په 2 والم. د الله نبي دروال راوړه 2 روپۍ ترې واغستې. آیت ویل منډه په د 1 درهم به په بازار کې تبرګۍ والې ماله به راوړي او په دې بل ځان له کور له سامان واله. هغه 1 درهم باندې راوړه تبرګۍ راوړ. نبی علیه السلام وله په خپلو لاسو مبارک پکې لاس کې واچ. ویل لاړ شه دې غره ته به خېږي او غوړه څکي به وې او ویل دا به دې بازار کې خرڅې. ویل دا دله بهتره دي د دې نه چې مخلوق ته دې لاس نیولی. نو چې هغه لاړې بس ډکې به یې راوړه بازار کې به یې خرڅول. جوان سړی بله ورځ راغلی د الله نبي ته وایي دا درهم دي دا دي دا دي. وایي سم سمې ګټې. رسول الله سلام ورته ویل ما دقه ویله چې دا دله غوره دي د دې سوال نه. اوس زمونږ بعضې خلک د ملا نه بېبېسته نه تاویږي، زکاتونو ته یې ځان اچوي. هلکه الله دې پوهه که دا خو د مال خیری دی. په انبیاو باندې زکات حرام دی. ولې حرام دی؟ دا د خلکو د مال خیری دی. د دې لپاره الله خپل خلک ذکر کړی. هغه اته اسناد دي، اته هغې له به ورکې او ته به یې د چا نه غواړې؟ د الله نه به ته غواړې. او که بېحده مجبوره شي نو بیا بېله خبره ده، خو سوال د الله نه کوه. سوال حدیث کې راځي وایي په 3 میسا د شپه کې الله دنیوي اسمان ته راځي، دې نږدې اسمان ته، څنګه چې د شان څه مناسبه ده. او الله وایي من یسأل، ای څوک شته دی څه غواړي؟ الله وایي چې ورېکمه. څوک شته دی الله وایي چې ګناه یې کړې ده بخښنه ورته وکړمه. اعلانونه کوي نارې. نو ته راپاڅېږه که نه چې ټوله شپه فیسبوکو ته مه کښېنه که نه. راپاڅېږه به دغه نیمه ګنټه مخکې د سهار د لمانځه نه راپاڅېږه الله ته وژاړه. الله وایي زه دې باندې یم چې کافر له ورکوي تعالی نه درکوي.
سپول الله ورکوي سپوله خنزیر څومره بدترین زناور دی الله خنزیر لم ورکوي منډه صحرا کې دی او الله دا ذمواري اخیستې ده وما من دابة الا على الله رزقها نشته الله یې ګوره یو زنده سره ما په ما باندې الله د دې روزي لازمه ده ذمواري الله اخیستې داسې وایي ګراني ده او دا ده ګراني مراني پرېږده وایي څه به کېږي دولت یې خو څوک نه دی مړه کلي کې که خو دا به یاد ساتئ د مړښ نه به مرئ ځکه چې بلډ پریشر هم ډېرېږي شوګر هم درته لګي نورې دا څه نه دا ډېر خوراک نو دا په تاریخ کې به نه یې لیدلي او صحابهو سخته تېره کړې دا نعمتونه چې ما او تعالی راکړي د دې مستحق صحابه وو ځکه هغه یینه توی کړې ده هغه یې نه شپې ته کتي نه ورځ یې کتي د الله دین یې ژوندی کړی ما ورته څه شي کړي صرف د رواج په طور باندې دا 2 منځونه 5 منځونه دي هغه هم هسې رواجي غونته کې کو هغه هم سم د کم چې الله او د الله رسول غواړي په هغه طریقه باندې مونږ نه دی چې راشو یا به هم سترګې پټي یا به هم پونده وچه پاتې شوي امام به په قرت کې غلطیږي چې کله اودسونه د مقتدیانو سم نه کنه نو حدیث کې راځي بیا امام قرت کې خطا کیږي ځای نه تېرېږي دا ستاسو په تیلو رواني ور نو اودسونه خني ده مضبوط کوئ په تودو اوبو کوئ نو امام به بیا برابري نو بهرکیفه الله ذمواري اخیستې ده دا نعمتونه الله درکړي دي الله صمد دی خوراک په خپله نه کوي اسکاک نه کوي ما او تعالی الله راکوي ښه دا منو چې الله ویله صمد دی بېنیازه دی نظام په خپله چلی خو دا راته ووایه چې دا عزیر علیه السلام خو بې زوی کړ ځکه یهودیانو ویل عزیر علیه السلام د الله زوی دی او نصاراو به ویل عیسی علیه السلام د الله زوی دی او د مکې مشرکینو به ویل الملائکة بنات الله ویل ملائکې د الله نونه دي نعوذ بالله الله ولا جواب کوي لم یلد پیغمبره ورته ووایه لم یلد نه د الله نه څوک پیدا دي ولم یولد او نه الله د چا نه پیدا کړی شوي دي نه د الله بچی شته او نه د الله ربالعزت پلار او نیکه شته دا بچی دا خو د دې عقیده ده او نظریه ده الله خو د دې نه دا تناسل او د توالد سلسله دا د ابن آدم او د مخلوق په صفاتو کې دي د الله په صفاتو کې دا نشته الله د دې نه پاک دی صاحبه بیبیه الله دې ته محتاج نه دی ښه دا منو زه چې اولاد یې نه دا ستا خبره مو منله نو ویل کم از کم څو خو به یې برابري ځکه چې د پاکستان باچا شته نو د سعودي هم شته خو د سعودي شته نو د چین هم شته خو د چین شته دی د یمن هم شته نو د هر ملک باچای نو ویل الله باچا دی ویل نور باچاهان وسه دي کنه الله جواب کوي ولم یکن له کفوا احد او ته ووایه پیغمبره چې نشته دی د دې الله سره کفوا برابر او مثله احدونو هېڅوک نه په ذات او نه په صفاتو کې د الله ذات هم یکته دی څه دی الحی القیوم الله د همیشه نه ژوندی دی او همیشه به او نظام چلونکی دی الله سمیع دی بغیر د اسبابو یې الله اوري بغیر د اسبابو یې ما ته اسبابو ته محتاج دا صفتونه د چا دي دا د رب دي صحابي راغلی ویل د الله رسوله وی دې صورت باندې پوه نه شوم نبی علیه السلام ورته ویل الله هو الله احد هغه ویل پوه نه شو ویل الله الصمد ویل پوه نه شو ویل لم یلد ولم یولد د الله نبی ویل اوس پوه شوم په صورت نو اوس د الله وپېژنه چې الله یو دی بېنیازه بې حاجته دی اولاد یې نشته او نه مثل او برابره نه پیدا کېدلی شي او نشته او نه به دا د الله صفات دي ښه چې مسله دې بیان کړله نو توحید مسله خو بیان شوله اوس به د باندې خلک کوړې او منترې کوي او دایمه چې کله عالم یا بیان وکړي یاره نو زموږ پښتانې کافر کي وایي کافر مولا نو هلکه د اسلام نه مه وباسئ خو ځکه کومې خبرې هغه باندې عمل وکړي دا بهتري صحیح ده نو دا یې زموږ یو استاد هغه به ویل درې شیونه ډېر زر نظر دي یو ماشومان
دا ماشومان بچی چې جاړي دا زیل کوي او نظر شته ښه نظر حق دی دا لږې صورت یوسف کې شته آیات دی یعقوب علیه السلام اولاد ته ویل ګوره په یو لاره به نه ځئ تاسو خو نوجوانان کسان یې وایي ښایسته یم وایي باډیان یم دې څوک به م نظر کي نه مختلفو لارو باندې مصر ته داخل شیه نو یعقوب علیه السلام وایي دا زما ارمان دی نور چې په تقدیر کې الله څه لیکلي او خو نشم بچولی خو خیر دی تدبیر به کوئ تقدیر نه بدلیږي او تدبیر به ته کې الله دله عقل درکړی دا به استعماله نو کله هغه به یو دا ماشومان نو کله کله دا مور او پلار په خپل هم نظر کوي او محبت یې پې ورشي مینه یې پې ورشي نا ماشوم یې نظر کړی نو بیا په کور کې وایي موږ یوه راواده کړې ده خدای دې وایي سترګې وچې وایي دا د هغې د لاس او نظر کړی دی بابای نو ګوره دا فکر کوه الزام په چا مه لګوه بس دا دوه صورتونه پې وایه الله به ټیک ټاک کوي او یا په ترمیزي کې روایت دی عبدالله بن عمر له به یې د کلي ماشومان راوړله ویل جي دا دم کا نو هغه به ویل اعوذ بکلمات الله تامه من کل شیطان وهامه ومن کل عین ولامه بس په دې به دم کو بیا به سکونډه او جړل به نه نو تاسو هم دغه دوا یاده کوئ او بس خپل اولاد پې دموئ او دا د الله نبي به عایشه به یې ویه چې ډېر دم به یې په څه کوو په دې دوو صورتونو به یې کوو دم په دې دوو صورتونو کوه ډېر نو خلق به د باندې سحر کوي جادو به کوي نو پیغمبره دا دوه صورتونه ورڅه واخله دا سحر او ماښام وایه چې سحر او جادو د باندې اثر نه کوي په بخاري کې روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې نه به اوده کېدو تر څو پورې به چې دا دوه صورتونه درې کرته نه وویلي او په یو روایت کې اوس دا صورت اخلاص هم ملګری دی قل هو الله احد او د هغې د ویلو طریقه دا وه چې کله به دا وویل دا صورتونه یو ځل نو بس په لاس باندې به یې داسې وکړې او بیا به چې بدن کم ځي ته لاس رسېدو په ټول به یې راغ نو په دغه شپه به تا ته سحر نقصان نه در رسوي په دغه شپه جادو به اثر نه کوي پوړې تعویز منتر به د باندې اثر نه کوي صحیح ده او پیرانو باباله او خاپیرو ابیله مه ځئ نه خاپیري په غیبو پوهېږي د الله د نبي ډېره غټه مرتبه ده د الله نه وروسته په بندګانو کې په تمامو بندګانو کې اوله مرتبه د محمد رسول الله ده څومره لوی شخصیت دی سید البشر یې ورته ویلې د انسانانو سردار دی لیکن هغه نه هم نه پې د علم غیب کړې ده پیغمبر وایه ګوره ما ته د علم غیب پته نشته عایشه به یې وایي چې چا دا عقیده ولرله چې محمد رسول الله د سبا د خبرې نه خبر دی نو فقط اعظم علی الله فریه دې سړي په الله باندې غټ دروغ وتړل دا صفت خاصه دی د الله دا چاله الله نه ورکوي ملائک څومره لوی خلق دی څومره لوی مخلوق دی خو هغه هم دا وایي سورت بقره کې سبحانک لا علم لنا یا الله ته پاکې موږ ته علم نشته دی هغه هم نفي کړي جناته د هغې نه هم نفي کړي سورت سبا روانه انبیاء علیه السلام سلیمان علیه السلام یونس علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام خضر علیه السلام د دې ټولو نه نفي د علم غیب کړي څومره انبیا چې قرآن ذکر کړي د هغو نه ځان له نفي د علم غیب کړې ده ګوره چې دی د غیبونه نه دي خبر نو د اوس کاپیرو به یو کوډګر مولا به پیش او وروره خانې ولې جوړې کړې دي وایي د څو روپو څخ دله درکم دا پکې اوس نوی د انګلیس سبق راووت فوټوسټېر یې تې کړي او خانې جوړه کړي بابا نو چې کله وله د زنانه ورشي وایي د سلو والا درکم خو د 200 زما یو ملګری وی د یو کس لاړمه ویل نه پرېښوستم وی ما ورته ویل چې راځه د ده خواله دې بوځمه چې دندې کې مفت او په دې جب کې دې دا زرګون ګوره راته وران ښکاري نو ویل چې کله لاړو نو ویل یوې لاره څخ راکړو په 200 روپۍ او د یو تعویض یې نه 2000 روپۍ واغستې نو چې تعویض یې راوړ مالته راوړه چې لږ یې وسپړم چې دا کومه ژبه یې پکې لیکلې ده نو خدای شته دی کو نه انګلیش و نه عربي وخت کېدی شي چیني یاده کړې واقع پکې لیکلې دا روپو ته هیلې او بانې دي په عقیده په الله ولرئ الله قرآن را لېږلی دی شفا ده شفا الله ورته شفا ویلې ده وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس الله وایي ګوره دا قرآن هم نازل کړی دی دا الله وایي شفا ده د چا دپاره د مؤمنانو دپاره او کافرو له الله وایي خساره زیاته هغوی خو په عقیده نه لري
نو په نبی علیه السلام باندې د لبید بن عاصم نونو جادو وکړو، سحر هم اثر کوي. خو د الله د نبي په ظاهري ډانچه باندې اثر و بیماري وه. د الله د نبي دماغ او زړه دا د الله په قبضه کې په دې باندې اثر نه کوي، ځکه بیا خو وحی غیر محفوظ کیږي که نه. د انبیاو خوب هم ناقص د وضو نه دا مسلمه خبره ده چې پیغمبر وده شو او راپاڅېدو نو اودس یې نه دی مات، او ما ورته چې وده شولو نو زما اوس اودس به ماتي. ولې؟ ځکه چې پیغمبرانو سترګې پټې خو ګوره زړه یې بیداري، او دا د الله د نبي حدیث دی په مسلم او بخاري کې. نو د الله د نبي په ظاهر ډاټه 6 میاشتې ناجوړه و. عایشه رضی الله تعالی عنها وایي اثر څه و؟ وایي غسل به یې کړی وی چې ما نه دي کړي، وایي چې خوراک به یې کړی وی ما نه دی کړی، اودس به یې کړی وی ما نه دی کړی، نسیان پرې راغلی و، هیره. نو بله ورځ ملائک رال، 2 ملائک ولرال، یو یې سر ته کېناست، حدیث کې راځي یو یې پښو ته. د دې پښو والا د دې سر والا جبریل نه تپوس وکړي وی ده باندې څه چل دی؟ آیا ده باندې خو سحر شوی؟ وی دا چا کړی دی؟ وی دا د لبید بن عاصم نوم، دا یو یهودي و. وی دا هغه کړی دی. وی چېرته دی؟ وی بریزروان نومې کوې دی او په هغه کې تعویذونه د یو ګټې د لاندې ایښي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مقداد او یا علی رضی الله تعالی عنه پسې ولېږله او هغه تعویذونه یې راچوت کړه، او د هغو کوهي اوبه د دې سحر د اثر نه داسې شوې وې لکه د نکریزې اوبه. نکریزې چې د لاس نه وینځي نو شنې اوبې دارنګې تکې شنې شوې وې. هغه یې راوړله او 11 غوټې وله ورکړې وي. یو غوټه به یې کولاووله او دا یو آیات به یې وه، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چې دې څه ورسې من الجنة والناس. بس الله نبي وایي لکه چا چې د پړي نه ایلکلې تړلې یا او بلکل روغ رمټي. نو په دې 2 صورتونو پیغمبر د غټ سحر علاج وکړو. نو ستا علاج هم پکې یو زما او دا هم پکې عقیده دا برابره لري، اعتماد به دا لري. اوس ګوره ته ډاکټر له لاړ شي، زمونږ دا خلک وایي ګنې دا دمه بس کنې چې څه دې وکړو په دې ساعت یې به څه جګ جوړي. نه لکه چې ته ډاکټر له لاړ شي نو تا له د ورځې دوايي درکوي، کو د هفتې او د میاشتې، نو چا له د هفتې ورکوي او چا له د میاشتې، او پرهیز هم د څه ورته وښیي. هلکه وایي تریو به ګوره نه غوړ به هم نه خورئ ښه. نو داسې د دې دم سبب مولا درته پرهیز کوي یا دا شان ورشه کشمیري رحم الله لیکلي دي، او دارنګې فتح المنهم کې شبیر احمد عثماني دیوبندي رحمه الله هغه هم لیکلي دي. هغه هم دا خبره کړې ده چې څنګه ډاکټر کورس دی نو د مولا ستا به کورس وي کم از کم 7 ورځې به دم کوي، کم علاج یې وله دا ذکر کړی، او زیات نه زیات به 11 ورځې سړی دمې، او هغه ته به علاج هم کوي. و دا سړی بېلمازی وی د الله سره تعلق برابر کا، و دا سړی حرام کیا نو د معاملاتو تپوس دې وکړه، و دا سړی خلاف سنت کارونه کیا نو هغه تپوس دې وکړه، هغه رهنمایي وله وکړه، دا به پریش. نو چې پرهیز یې وکړو د الله سره تعلق برابر شو او تا په دې رڼا کلتوس ووشتو نو بس جګ جوړ بیا به برابر. نو الله ورته وایي قل ورته وایه پیغمبره اعوذ برب الفلق، وایه پیغمبره پناه غواړمه په رب د سبا من شر ما خلق، د شر د هغه څه نه خلقه چې الله پیدا کړي دي، ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارې نه اذا وقب کله چې تیاره را خوره شي. نو چې تیاره خوره شي حدیث کې راځي ماشومان د الله نبي وایي دا ځان سره محبوس کا او دروازه دې په خپله باندې بنده کا، او دعا دا ووایه د کور دعا دا ووایه بسم الله ووایه. اوس خو الله دماغ کې واړه په 11 او په 12 راځي بسم الله ته جوړېږي، هغو سترګې پټې بارې ګپونه لګولي بس بسترې ته ور ولېږي، نو د 11-12 باندې چې ته وده شي نو سهار به جمعې ته راپاڅې. نو چې په مولانا پسې یا د ورځې دا 20 کسان ولاړي نو د سهار په مانځه کې پسې 2 یا به پسې 3. زمونږ دا مسلماني د دغه پورې ده. حالانکې 2 منځونه رسول الله وایي په منافقینو ډېر ګران دي. یو منځ د څه دی؟ دا د سهار دی، او بل منځ د الله نبي وایي دا د ماخوستان دی. چې منافق هم نه پیژانده نو د الله نبي وایي دا 2 منځونه به سس کوي، دې له به نه راځي. او که چېرته پکې یو غوړه ډوکې میلاوېدلی او یا پکې نن سبا د میل یوه بوجۍ میلاوېدلی نو دا جومات به درته وچ ډک وي، خو څه پکې نشته دی نو بس یو سړی موله نه راځي.
صحابه به په دې دوو منځونو کې ډېر اهتمام کا. ولې؟ ویل هسې نه چې په منافقت کې حساب شو، دا خو به ځان بچاو کنه د دې نښو نه او د دې علامو نه. موږ خو دا پروا نه ساتو. نو بار کیفه شپه چې خوره شي نو شرونه راخواره شي، نو بیا محفوظ اوسېږه. ښه د الله نبی علي رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي د هغه سړي سترګې د الله پټې نه کي کم سړی چې د ماخوستن موضوع کي او بیا هم خبرې کوي، خیرې ورته کړي. لیکن یو څو کسه مستثنا دي. یو عالم طالب العلم چې مطالعه کوي او یا خپل سبق یادوي، او یو ښځه او خاونده چې دا ځان دواړه د یو بل سره خبرې کوي، څه ګپ لګوي. او دارنګه یو هغه سړی چې د هغه که میلمه راغلی دی او د میلمه سره مشغول دی. دا درې کسان دي په حدیث کې مستثنا دي. دا نور پکې داخل دي چې بیزې دا نیټونو ته ناست دي، یا چکو او تاشونو ته ناست دي، یا کرکټو ته ناست دي. نو علي رضی الله تعالی عنه وایي الله دې سترګې پټې مه کړه چې ته ولې نه وده کېږي چې بیا د نثار جمع ځي او شپه دې ټوله خراب. یو سړی رالی علي رضی الله تعالی عنه له ویل یا علي ویل لوټم ډکه کمه د تهجدو په نیت باندې څملمه او ویل خره ایښم شمه او ویل د بسترې نه نه راپاڅم لوټه ویل ډکه پاتې شي. نو علي رضی الله تعالی عنه ورته ویله ګناهونو تړلی چې کله ګناه پرېښودلې نو الله به دله د تهجدو توفیق درکړي. ګناه دې نه ده پرېښیه نو د تهجدو توفیق الله مجرم له نه ورکوي. نو دا یاد ساته چې ګوره کله عبادت کیږي نو دا د نور عبادت په زور باندې کیږي. ګاډی چې روان یې نو دا د تیلو په زور رواني. چې کله بني آدم له الله د ښه عمل توفیق ورکوي نو بس دله الله د تهجد هم توفیق ورکوي. ځکه د فرض لمانځه نه وروسته اهم عبادت دا د تهجدو دی. الله ته ډېر محبوب دی. که ته یو دوه رکاته کې که ته څلور کې خو کم از کمه چې الله ته راپاڅېږي. او ابوبکر صدیق ویه که جړه دله نه درځي نو فلیتباکو په زور وجاړه شکل هسې د جړه جوړ که خو الله ته خو لږه فریاد وکړه که نو شپه عزتمنو دا مه خرابوئ. وختي وده کېږه او د صلحو په شان وختي راپاڅېږه. ومن شر النفاثات فی العقد او د شره د پکو کوونکو نه فی العقد په غوټو کې. دا کار زنانه وکړی. نو علما په دې ټکي باندې فیږي دا لفظ چې راوړی د دې تعلق د زنانه وسره دی. دا لبید بن اسم د هغه نوڼه وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام و. هغې دوکه کړی و، د پیغمبر ګمنځ یې پرې ایستلې وه او په ګمنځه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خته مبارک و. هغه خطې ته پټ کړي و دې جینکو او په هغه کې بیا هغه رزیله سحر او جادو کړي. یهودیانو خو د الله په پیغمبر په مرګ مسره نه ده کړي. ابو داود کې روان دی، خیبر ته تللی او زنانه ورته لار کې راووته بوډیه ویل روټۍ به دې زما سئ چې واپس راتلي. د الله د پیغمبر قانون دا دی او د مسلمانانو هم دا حق دی چې دعوت دله چا درکړو نو قبلې وي. بعضې علما وایي اجابت الدعوه دا واجب دی، وجوب درجه کې لري. ګناهګار د الله نبي چې الله دعوت ترکو لا نړیه نو تا د ابوالقاسم د محمد رسول الله نافرماني وکړله. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام رالی ملګرو ته ویل راځئ روډۍ کړې ده او وربه شو. چې صحابه ورته کېناستل په دسترخوان باندې نو یو صحابیه مخکې خوراک وکړو، هغه وفات شلو. نو نبی علیه الصلاة والسلام له هغه وفات شوی نه و ډوډۍ وخوړله. پیغمبر علیه السلام هم نوڼۍ کړې وه، په خوله کې غټېدله. نو دا کم ولې د پیغمبر به ډېر خوښ و په بزه کې مخکنی ولې. نو پیغمبر علیه السلام دا ولې راواغست. دې ولې خبرې وکړې چې د الله پیغمبره خولې ته مې نه کي دغې پکې اچلي دي، زهر یې پکې اچلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل بوډۍ راولئ. چې بوډۍ راوستله ویل دا دې څه چل کړی. نو هغې ورته ویل دا خبر دله چا درکړو. هډوکې یې ورته راوست ویل دی ویل دا خو ما ځکه کړی و که ته د الله پیغمبر یې نو زه تا نه شم وجلی، او که چېرته د الله پیغمبر نه یې نو ویل په اختلافات او مسلې دې جوړې کړي څه به د نه خلاص شو. خو یهودیانو که نو بیا هغه صحابي وفات شو. نو علما وایي چې دا ادب دی د مشرانو نه به مخکې خوراک نه کوي. صحابي په بدل کې زنانه به قصاصا مړه کړله. نو ګوره هغې د پیغمبر په مرګ اسره نه ده کړې، د صحابه کرامو په مرګ یې اسره نه ده کړې. او نن سبا چې د یهودي بچی هلته پیڅه وشلی نو زمونږ خلکو څخه ختګم شلولی چې هغو پرتوک تنګ کو دی ویروره تنګ کي.
چې هغې پرتوګ دومره غټ کو چې چڼی اوسه پکې ځایدو نو زموږ دایم اوسه پکې ځای کوي. اوس حال دی که نو پرتوګونو ته زما نه بله ورځ مخکې په ګاډي کې وم پروګرام له تللی وم یو کس روان و زموږ د علاقې دی نو هغه د دومره غریب سړي زوی دی چې ساري وخوري د ماښام دره کې نه لګي نو دا پرتوګ به یې د څو ګزو نه کړی نو هلکه د خپلې شړۍ سقفې وغځوه د الله نه ویرېږه لږ دې خپل دې مور او پلار ته وګوره اوس دې خلک پلار هم نه یادوي وایي دا د پلانۍ زوی دی وایي ده ته وګوره دې حال ته نو دا مور او پلار ولې په چا کنځي د الله د نبي دشمنان دي د الله نبي وایي خالف الیهود والنصارى ای د الله نبي وایي خلاف وکړه یا د یهود او د نصاراو او موږ یې څه کوو اتباع کوو. رسول الله سلم چې مدینې له راغلی نو یهودیانو به په مین باندې سر اړاو په مینځ د الله نبي ویل خلاف یې وکړه یا په سیډ یې واړوئ نو صحابه به په سیډ سره اړوي نو بیا هغوی چې ولیدله نو هغوی په سیډ واړول رسول الله سلم وفرمایل خلاف یې وکړئ تاسو یې اوس په مینځ واړوئ نو په مین د الله پیغمبر واړول نو په مین باندې پاتې شو د هغوی د په سیډونو دومره خلاف یې وله کړی ولی عبدالله بن عمر وی رسول الله سلم راته ویل ګوره چې د یهودي نه به د خیر تمه نه کوئ هر ځای کې چې و نو ګوره ضرر به ته رسیه فتنه وی زما سه یو سفر کې یو یهودي ملګری نو وی زه ورته څارو شوی یم چې دا به راته څه کوي او څه نقصان به رارسوي وی سفر چې کله ختم شله ده ماته ضرر راونه رساو نو وی ما پړه کې ویل چې د محمد رسول الله خبره خو دروغ نه ده نو وی ما دا یهودي کېناو چې زه ته یو خبره کوم ما ته خو به دې لاره ملګري خو ما ته محمد رسول الله ویلي چې یهود سره کله ملګري نو کله به ته خیر ونه وینئ یعنې شر به ته رسوي فتنه ته خو په دې سفر کې ما ته څه ضرر راونه رسوه نو ورته وخندل ویل یا عبدالله ویل وس مې د باندې نه کېدو د ضرر او شاته د پسې روان ما د غوسې نه ستا په سوري ګرځېدم وی ستا په سوري مې د بره خپې کېښودلې د قار د لاس ویل په دغه دې ماف کړی مې ویل سره ته نه وامه خو چې د الله د نبي خبره رښتیا شوه رسول الله سلام وایي چې په لاره مخې له درلې نو لاره پې تنګه که چې په پراخه لاره یې پرې نه دی ګوره چې په کولاو لار دله دا سړی لاندې شي د الله او د الله د رسول دشمن دی اوس د هغې نقش قدم هغه من کور ته راوړ د زنانو حال ته دې ګوره بازار مارکیټ له لاړ شه نو وستادي هلکان وسکمې ټولې څه زنانه دا حال هغه یو دکان کې ناست وم د کپړو یو دوه زنانه راغلې یا داسې په سپیډ را روانې وې دا بورخۍ زما د رومال په شان یې کړله او داسې را روانې وې غوټې اوسه په مام پکې ایښې وې نو دوکاندار ته مې ویل ما چې دا حیا خو بیخي ختمه شوه دا مولان سره د سړي زامن نه ښکاري ما زه خو ته بیخي سړی ښکاره نه شوم خو ایسته دا دوکان نه راووتلم الله درته څه وایي د الله حکم ومنه دا به دې اورېدلی الله وقرن فی بیوتکن ای زنانو کورونو کې الله یوسیږئ ولا تبرجنا تبرج الجاهلیة الاولی موضع الله ویا د زمانې د جاهلیت په شانه بهره په کوڅو بازارونو کې مه ګرځه کله ورته ولا یبدین زینتهن مه ښکاره کوئ الله دا خپل ډول او ښایسته الا لبعولتهن لا خپل خاوند ته یې ښکاره کوي اوس خو چې په کور کې یه نو د کباړ مه ګئ او چې کله ختم لتله او یا پردي واده لتله نو دومره دارو درمل او داسې جامې به یې اغوستې چې خاوند هم نه پېژني چې هغه ده خو بله ده دا پته مو ته نه لګي ډول بل چاته ښکاره کوي دا خو حرامه ده زاد المسیر علامه ابن جوزي وایي زنانه به د درې وجو نه نارینه لوال جایز دي یو وجه پکې دا ذکر کړی چې بار ډول کوي چې د چا قضیه او خاوند ته ډول نه کوي نو خاوند له اجازت دی چې د دلی نه پسې یو لوی کوتک راوالی او د ملا بندي ووایي نو هسې په چیمې مه ووایي او په وړو چې کم د وجه د والو د هغه ته زه ښیم نو په هغه طریقه اسلام وایي دا ووه او ویې ټکوه ولې دا ډول ولې تا ته نه کوي دا واجبه ده په زنانه او فرضي عمل دی او کله ورته الله وایي یا ایها النبیو ای پیغمبره قل لازواجکا ووایه خپلې بیبیانو ته قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین ای پیغمبره ووایه زنانه و خپلو ته خپلو لونو ته او د مؤمنانو زنانو ته مو ووایه
یدنین علیهن من جلابیبهن چې دی دې راواچویا په خپلو ځانونو باندې غټ غټ څادرونه څادر به راشي. عبدالله بن مسعود وی غټ څادر به راواچوي دی یوه سترګه به یې ښکاري او نوره به پټوي نوره به چاته ځان نه ښکاره. نو زنانه ټول عورت نو دا د یهودو سازش دی چې زنه هلکان یې نانه جینکۍ کړي او جینکۍ نانه څه کړه هلکان او په بازارونو کې ګرځي. دا د هغو مشهور قرآن په خلکو ووایي په اولاده چې د الله سره هم تعلق جوړ شي. ګوره دا حق دی په ما او تا د بچو به الله تپوس کوي. ومن شر حاسد اذا حسد او د شره د کینهګر نه کله چې کینه ښکاره کي کینه دا کبیره ګناه ده د دې نه ځان ساته. دا د الله په قضا باندې دا سړی خفه دی. په اسمانونو کې اول ابلیس کړې وه الله همیشه لعنتي کړو او په ځمکه کې اول قابل کړې وه چې څومره مړي په مخ د ځمکه کېږي یا په ناحقه نو د قابل پکې حصه ده. دا مړی ولې رور راپاسې رور یې مړ کړو دا د کینې د لاسه حسد او دا ما ته پښتون کې ډېر زیات ډېر خلک وایي که نه پنجابی به وایي کو هر څنګه بس وایي ګاونډي د ګاونډي نه دی خبر. خو زمونږ خلکه خو جامې دې لږې سپینې کړلې نو بس یاره وایي مولوي صاحب وایي چېرته وایي قوه والې ده څه والي دي وایي او کو بل چا بس دا موږ بله خبره به نه په پردي خلکو باندې بس هلکه دا خو کبیره ګناه ده ولې دې عمل تباه و برباد کړي. عبدالله بن سلام رالی رضی الله تعالی عنه مجلس له صحابه ناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ویل که څوک جنتي سړی ایني نو دا دی. نو عبدالله بن عمر وایي چې ما وکتل عبدالله بن سلام وایي زه اوسه کور ته لاړم ما چې دا څه عمل کوي د عمل کې نه یاد کړو چې موږ هم جنتي شو. وی چې هلته لاړم 3 شپې مې اوسه وکړې بانه مې کړې وه چې په کور کې مې لږه نالګي راغلې ده او بس راغلی. وایي 3 شپې به ده دغه مونځ کا او ما به هم کا او ده به هم کا نور څه عبادت. وایي چې کله څلورم سهار شو بهر ترې راوتمه وی ما ورته ویل چې عبدالله بن سلامه زه نور څه غرض باندې نه وم راغلی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا سړی جنتي دی دا ته څه عمل کوي. نو عبدالله بن سلام ورته ویل تا ولې د دغه عمل کوو. نو چې کله دې نیمې لارې ته ورسېدله نو عبدالله بن سلام ورته ویل عبدالله بن عمر یو عمل لا پکې شته. ویل څه دی وی د چا څه مې په زړه کې حسد نشته. نو ویل دغه عمل زموږ نه مخکې کړی که جنت ته رسولی. نو ګوره چې حسد په سړي کې نه یا نو د جنت زیری وله راغلی دی. او حالت کې وایي چې د انسان کله روح وځي نو یو روایت کې راځي چې د اسمان اوله دروازه وټکوي او دا کینهګر مړ دی دا سړی نو وایي ملایک ووایه چې د ده د روح ځای زموږ سره شته دا واپس کوي. ولې دا به کینه کوله په خلکو باندې نو د کینې نه ځان ساته. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وایه پیغمبره پناه غواړمه په رب د ماشومانو ملک الناس په باچا د ځوانانو اله الناس په معبود د بوډاګانو. 3 حالات را باندې راځي. الله تربیت د چا کړی او چې کله غټ شو الله وایي اختیارمند څوک او بابا چې بوډا شولې نو الله د سپینې ګیرې نه د لاله حیا راځي. ام المؤمنین ویا رضی الله تعالی عنها وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راننوت یو ورځ ژاړلې نو وی ما ته تپوس وکړه چې ولې ژاړې. وی ژاړم په دې چې الله وی ما له د بوډا نه حیا راځي او د بوډا له د الله نه حیا ولې نه ورځي. چې ګیره دې سپینه شوله نو بیا مالونه پرېږدوه او نه په جارو کې او نه په پچو کې ګوتې متې مه ووه. بیا راځه دلته درس او تدریس ته کښېنه وختي تا باندې جومات ښایسته ښکاري ډک. بیا د واګانو ته کار ووه زموږ دا چې بوډا کېږي ګلی پیلګي ګیندې ته دیزې له راشي او یا وایي دان ګیندې چې دا ته مړې که نه دا چغې چې دا په تا څه خفه نه وي خو دی شته دا پټې خوشحاله ولې یو سړی و که نه هغه ښځې ورته ویل چې ډېر راته ویل ګرانې او ویل کو ته مړ شو ویل زه به څه کومه. دې سړی ویل چې ولې دا امتحان یې ویل نو بس سړی وروره د شپې ځان لت یخنې کړی دی ځان یې وجل بس که دې شروع کړی دی ویل سړی خو مړ شو زه به څه کوم. نو سوچ یې کړی دی چې سار خو د کلي ګاونډ خلک راځي بیا خو د خېټې کار نه کوي نو د چی کار کېږي خاوند مړ دی نو دري ته یې کتې د مستو کټۍ پرته ده بس هغه یې والې ده. نو چې والې ده بس بیا په ځان ایښې دی ویل زه به څه کومه افسې راپاڅېدلی ویل ته به د مستو کټۍ خورې څه به نو اوس ګوره چې بیا د پسې څه نه بیا د پسې وساري خیرې د پسې نه کوي او چې داسې ژوند یې په کور کې د نګیندو سره تېر کړی د نونو سره یې تېر کړی د اولاد سره یې تېر کړی چې یاره مړه زمونږ بابا باندې کور ته شو
او د کلي خلک وایه چې یاره کلی پې جومات پې نه تش ښکاري ته خو به جومات داسې ژوند تېر کړه الله نبي وایي چې کله ته ځې چې خلک ته خاندې او خلک درپسې جاړي او دا ګوره د ایماندار سړي نښه ده د الله نبي وایي چې کله څلوېښت افراد وویل چې دا ښه سړی دی نو الله وله ګوره جنت واجبوي او چې څلوېښتو افراد یې وویل ناکاره دی جهنم دله واجبوي نو خو اخلاق اختیاروه الله وایي اله الناس معبود د بوډاګانو دی من شر الوسواس الخناس د سره وسوسه اچوونکو نه چې پټېدونکی دی الذي هغه سړی یوسوسو چې وسوسې اچوي فی صدور الناس په سینو د خلکو کې من الجنة والناس یوه ډله د پیریانو نه ده بله ډله د انسانانو نه الله دې د عمل کولو توفیق راکړي ربنا تقبل درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا رحمن يا كريم يا ذا العرش المجيد يا غفار يا قهار الله الله ربي لا اشرك به شيئا لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا الله لوی وړ ګناهونه معاف یا الله اخیره خاتمه په ایمان الله د جهنم د اور نه مو ساته الله د قبر د عذاب نه مو ساته الله د محشر د سخت نه مو ساته الله یا رحمان ذات د ختم قرآن وشو یا الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړه الله دې مولانا کوم مهنت کړی دی الله په خپل دربار کې ول قبول او منظور کړه الله دا کوم مرګري دی ختم لراغلی الله د ټولو ګناهونو معاف کړه الله کوم زنانه دی الله د ټولو ګناهونو معاف کړه یا رحمان ذات د حاضره مجمع کې د چا په زړه باندې څومره شرعي حاجتونه دي د خپل خزانو له پورا کړه یا الله د کامل ایمان سمنګ د دنیا نه رسخت کړه یا الله د محمد رسول الله محبت زمونږ زړه ته کوس کړه یا الله خپل محبت زمونږ زړه ته کوس کړه الله د قران او د حدیث زمونږ محبت پیدا کړه یا رحمان یا کریم ذاته د ریاکارۍ او د بغض او د کینو نه وساته یا ذل عرش المجید د څومره زیرا مجمع د نارینه زنانه دي الله یا الله څومره بیماران دي شفای کامله عاجله نصیب کړه الله دې کلی څومره الله نره او یا الله زنانه وفات شوي دي الله قبرونه منور کړه یا الله قبرونه منور کړه یا کریم یا ذل عرش المجید د دې کلی نه د دین چینه روانه کړه الله د جمعات الله د دې مرکز عالمي وګرځوه یا رحمان یا کریم ذاته د قرآن په خدمت باندې د مرګ پورې یا الله قائم او دائم اوساته یا کریم ذات قائم او دائم اوساته د علماء یا الله حفاظت وکړه الله د طلباء حفاظت وکړه الله د سپینګیرو حفاظت وکړه الله د ځوانانو حفاظت وکړه یا الله د زنانو حفاظت وکړه یا کریم د دې ملک حفاظت وکړه الله د مسلمانانو حفاظت وکړه یا کریم زموږ د ملک شرعي نظام نافذ کړه الله زموږ حکمرانان نیک عمل او دیندار کړه یا الله د شرونو د فتنو مساته الله د بغض او د کینو د حسدونو نم مساته الله یا رحمان ذات د دشمنیانو نم مساته الله ته راضي شه الله د سراجي شه بیا ناراضه مشه یا الله یا رحیم ذاته څومره پروګرامونه کې د باجوړ کې څومره مدارسو کې الله په خیر او عافیت اختتام ته ورسوه الله دا زمونږ د مغفرت ذریعہ وګرځوه الله د مغفرت ذریعہ وګرځوه څومره قرضدار دي الله قرضونه اخلاص کا څومره بې کاروبار دي الله کاروبارونه او حالات تجارت نصیب کا یا کریم څومره بې اتفاقین دي په اتفاق بدل کا الله څومره حسدونه دي الله په محبت بدل کا الله د صحابه کرامو په نقش قدم موږ ټول روان کا الله ته زمونږ راضي شه د کامل من سم درولا چې کله د دنیا نه دا کلمه په خپل جاری کا لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی